لکارهون. دا سورہ انفال آیات نمبر 5 اور رکو نمبر 15 پارا نمبر 9. سورہ انفال شروع اور د مجاہدین اسلام سے صفات ذکر شیو آغے نه وړاندې ذکر د مال غنیمت شو. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. مال غنیمت کې به اختیار د الله تعالی او د الله د پیغمبر چلی. لذي کما اخرجک ربک نا یو علت او وجه ذکر کی چې مالی غنیمت په ذکر الله تعالی په اختیار کی وي چې دا غي سوجي دي. یو وجه رانا چې کله تاسو وته میدان ته نو هغه دوران کې تاسو دا سیوتی وي چې تاسو طبیعت هغه ټیم کې نو، لیکن دغه میدان ته تاسو الله تعالی وېسته دا جهاد الله تعالی په حکم باندې وشو. نشه دا الله تعالی په حکم باندې وشو نو تاسو دا فتح چا درکړه الله تعالی چې فتح الله تعالی درکړه مال غنیمت تاسو ته ملو شنو په دې کې اختیار د چا چلی د الله او د الله د رسول. عربی کې وته علت وای پښتو کې وته وجه وای. مالی غنیمت په د الله تعالی او د الله د رسول په اختیار کې وجه سره نه کمانه دغه وجه ذکر کوي. یو وجه دې ذکر کوي. واقعه د سیوا شان نزول کې علما خبرې لیکلي دي ټول تفاسیر. ابو سفیان چې دا د مکې په غټو خلکو کې دا غټ تاجر وخت کې لا اسلام نور مسلمان شوی نو. دبه تجارت کو د سره قافله و د مکې معظمین اتل شام ته او تجارت په کو تر اتل با اورډر غټ تجارت په کو دي چې کله لاړل پاکه ملاله چې بتلل شام دو تجارت پہ کو پیغمبر علیہ السلام یو دو کسان منتخب کړ چې تاسو لاړ شئ دغه تبا تاسو اندازو لګوي چې آیا دې کله زی کله راځي ما ته پوره خبر راکړي چې موږ په دې خلکو باندې بیا ورشو او چې سره کم مال سامان وی هغه وته موږ والو بس دی بلو زا کافرانو دیبا وخت په وخت باندې تنګول نه پر خوستل مسلمانانو تنګول نه پر خوستل ناغي چې دا یو موقع او د موقع له وسوالو پیدا وړي. کله چې ابو سفیان لاړ واپسی و داغه واپسه کې راته نو دغه دوران کې نبی علیہ السلام له کسان ورسېدل او ورته وی چې یا رسول الله ابو سفیان واپسی را روان دي او سره 1000 سورلیوی خمزیدار کوخان او 50,000 روپے کی دی سره دینارو او 70 کسانو په دې کې 40 کسان د مکه غټ غټ خلکو چې ځان ته بزنس مینان وي لوی خلکو. بس دا اوسم تیار کارو کنه انور مسره خو قضا و قضا دي چې کله را روان دي خبره پیغمبر علیہ السلام را ورسېده. پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره کې دي اعلان یو کو ملګرو څنګه چل دی ورزونو مال غنیمت ته تیار کار دی. هغه وی یا رسول الله دا خو ډیره بهتره خبره راځي چې ورزو دي سره چا سره سورلې په موقوي چا سره نه وي د مدینه سیټ کې چا سره سورلې نه چا پیغمبر علیہ السلام ته بعض ملګرو وی صحابه کرام یا رسول الله
زمونږ سورلی خو لرې دي څه وکړو وایي نه بس پرېږدی بس دومره کسان په کار دي دا خو دومره نه دي بس او یا اتیا کسان دي چې دی نو دغه شی به چې روو بس راځو به ښه دی دا دې چې کله ووتل الله نظام ته ګوره ابو سفیان خو چې دی نو پورا استاد و که نه هغه خبر شو اطلاع ورته ورسېده چې دا شان پیغمبر علیه السلام وروتي ستاسو تعقب کوي هغه یو کس له 100 دیناره ورکړل 20 دیناره او ویله که ته لاړ شه ځان ورسوه چې څه صورت حال دې مونږ خبر کړه او بیا ډایرکټ لاړ شه مکې معظمې ته ابوجهل دې خبر کړه د مکې چې کوم روسا دي هغې سره خبر وکړه چې دغه شان چل دی سردار د جهان محمد ربی صلی الله علیه وسلم وروتي دی لشکر ورسره خپل دی را روان دی او په قافله باندې حمله کوي ته ځان تیار کو راځه دی خو ابوجهل خبر شو هغه ډېر زیات چې دی نو غصه شو چې حد دا چا ویلي دي چې اوس لکه موږ سره نیغ نیغ کېږي لکه ټرمپ چې غصه شي دې پکې چا راوستي دی صحیح دی که نه هغه غصه شو به راووته اعلان یې وکړه لکه راځئ چې پرې ورځئ دې طرف نه ابوجهل تیاری وکړو او را روان شو او دغه دوران کې ابو سفیان چې لاره بدله کړه لاره بدله کړه دی خو استازی راولېږه خلک یې خبر کړل پیغمبر علیه السلام اطلاع راغله چې دا شان چلو شو چې ابوجهل روتی دی او خو مسلح دی او خو مضبوط دی را روان دی میدان ته راځي سم خیال دی پیغمبر علیه السلام چې دا خبر واورې دا ملګرو سره مشوره کوي دیم د مدینې نه اوتي دي ښه کافي مزل یې کړی دی نه دي اوس ملګرو ته وایي چې لکه خبره خو داسې ده ابوجهل هم را روان دی او ابو سفیان هم دی اوس څه کوو مونږ لکه الله تعالی طرف حکم راغی چې زما پیغمبره چې ته په کومه ډله باندې ورځې تا ته فتح میلاویږي که مال غنیمت باندې ورځې هم تا ته میلاویږي ورځه پې او که په دې بل باندې ورځې یو طرف ته قافله بل طرف ته لشکر دی که قافله خوښې او که لشکر خوښې خو د الله تعالی دا خوښه وه چې د ابوجهل د تکبر ښکر مات شي صحیح دی که نه چې د هغه تکبر ښکر څه شي مات شي پیغمبر علیه السلام ملګرو سره مشوره وکړه ناست دي خپل خبرې کوي دې کې بعضې ملګرو رای دا وه چې یاره مونږ خو چې راووتو نو مونږ ته خو دا اطلاع نه وه چې دا شان چل دی دا کوس مونږ ورځو میدان ته میدان ګرمېږي دا خو زموږ خپل مرګ مخامخ وینو مونږ وسله نه ده راغستې پوره سورلی مونږ سره نشته دی نه دا خو مونږ مرګي له ورځو دا خبره د بعضې کسان په طبیعت باندې ناموافق ناګوار راله او بکر صدیق پاسېد او بهترین بیان یې وکړو عمر پاسېد بهترین بیان یې یا رسول الله او مقداد ابن اسود سعد ابن معاذ پاسېد دې زبردست بیانات وکړل او یا رسول الله هیڅ خبره نه ده که ته مونږه په سمندر باندې ورولې او ته وایې چې دلته ورودانګې مونږ په هغې مرځو هېڅ مثلا چې ته څنګه حکم کې هغه شانتې به کوو سردار د جهان خوشحاله شو صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات خوشحاله شو او وی فیصله بس چې څنګه تاسو حکم کې هغه شانتې به کوو وایي زه یې راځه چې ورځو پرې ابوجهل دیلي چا باندې ابوجهل دیلي مونږه څو ورځې مخکې څو ورځې نه خو کافي ټایم وشو څو ورځې به یې څه ته وایي دې اوړي کې ترې یو طالب وفات شوی د هغې ځای ته تللو دیر ته نه بیا یو ملګري سره شپه وه د هغه پلار و ډېر ښکلی ګپې لګو نو وایي څه خبرې پکې رالې منځ کې هغه وایي فرعون دیلي او حامان دیلي او ابوجهل دیلي وایي هغې داسې هسې کار کړی ته به چې سره خوا کې ناست دي فرعون دیلي داسې حامان دیلي داسې او ابوجهل دیلي دا خبره ډېر خوند کوله که موږ ته یو ووایي نو بار بار دا خبره بیا کوله
نو پیغمبر علیه السلام چې په چا ورځ په ابو جهل دی لیکو ورځو راځي چې په ورځو فیصله په دې باندې وشوه دا خبره متفق علیه شوه. دې آیاتونو کې دا خبره ذکر کوي او ورپسې بیا آیاتونو کې دا خبره ذکر کوي چې دی په چا باندې ورغلي دي مقابله شوې ده څنګه شوې ده نه ده شوې چا تکلیف رسېدلی نه ده رسېدلی. به هر حال بیا بدر میدان ته ټول راجم و شورو رسېدل او هلته د اسلام او د کفر یو زبردسته لړایي و معرکه شوې ده میاشت د روژې وه. صحیح دي که ماشاءالله اسلام ته الله داسې زبردست قوت طاقت ورکړو فتح ورکړه او د کفر او د غرور د تکبر ټول ښکر مات شو. نه دې دو آیاتونو کې دا ذکر کیږي چې اے مسلمانانو ستاسو خوړو دغه وخت کې نه و چې مونږ په دغه ډله باندې ورشو چې د هغې له ښکر مات کړو. تاسو په چا وروستی؟ الله تعالی. فتح چا درکړه؟ الله تعالی. نه مال غنیمت کې حکم د چا چلیږي؟ د الله تعالی. تاسو پکې داسې نه چې دا زما او دا زما. دې کې به د چا حکم چلیږي؟ د الله. طریقه به د چا چلیږي؟ رسول الله. دې دو آیاتونو کې دا خبره ذکر کیږي. کما اخرجک زکه چې ویستوي تعالی ربک ربستا کما اخرجک ګوره تور تو پیغمبر علیہ السلام وعلى الفال لله والرسول مال غنیمت دی کې اختیار د الله او د الله تعالی د رسول دی. ولی زکا کما زکا اخرجک چې ویستوي تعالی ربک ربستا من بیتک د کورستانه بالحق د فرض جهاد. بیتک نه مراد مدینه منوره ده. من بیتک د مدینه منوره نه بالحق د فرض جهاد و ان یقینا فریقا یوډلا من المؤمنین هوا د مؤمنانو نه لکارهون هوا خفو پتو د جهاد پتو باندې فان فریقا یقینا یوډلا من المؤمنین د مؤمنانو نه لکارهون هوا خفو پدې باندې موږ میدان د جهاد ته ولی اصله نه وکنه دی خدا شانتی وتوی لکه ډایرک منډو یو جادلونک دی تا سره خبرې کوي. جدل عربیه کې جګړه تل ته مراد جګړه نه ده. یو جادلونک تا سره خبرې کوي تا سره خبرې اترې کوي فی الحق په باره جهاد چې دا به څنګه کوو موږ سره اسلحه نشته دی. بعد ما وروستو د هغې نه تبینه چې ښکاره شوې ده چې ښکاره شوه کانما ګویا دا مسلمانان چې دي یساقون دی بوتللی شي الی الموت مرګ ته وهم ینظرون دی ورته ګوري. دا خو داسې ده چې لکه مر لذي دی ورته ګوري وایي مرګیه به راځه. نه دا خو ډېر ګران کار و. نه دا کار چا وکړو؟ الله. فتح چا درکړه؟ الله. غنیمت تاسو راټول کو نه داسې بنا چې دا زما او دا زما. دې کې حکم د چا چلیږي؟ د الله. طریقه به د چا چلیږي؟ رسول الله. سیدی بس دی که نه. ورپسې آیاتونو کې بیا غدوړه ذکر کوي یو د ابو سفیان او یو د ابو جهل دي. صحیح دي که نه؟ هغه ان شاء الله کې خیر سبا شي. کما اخرجک ربک من بیتک کما زکه چې ویستوي تعالی ربک ربستا من بیتک د کورستانه بالحق د فرض جهاد و ان فریقا من المؤمنین لکارهون یقینا یو ډله د مؤمنانو نه هغه خفو پتلو باندې طبعا دا طبعا ها دا هو غیر اختیاري کارو کنه زکه چې هو دې حقتل یجادلونک دی تا سره خبرې اترې کوي فی الحق په باره جهاد کې بعد ما رستو د هغې نه تبینه چې ښکاره شوه دوی ته چې سره خو اسلحه نشته سامان نشته دی کانما یساقون الی الموت گویا چې دا خلک بوتلی شي مرګ ته دوی ورته ګوري دا کارګرانو. سیدي الله ورته آسان کړه فتح الله ورکړه. نه مال غنیمت کې اختیار چا چلیږي؟ الله. ندی آیاتونو کې علت ذکر شو د مال غنیمت چې کې به اختیار د الله تعالی چلیږي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. د یجادلونک معنا کو شی بحث مباحثه او ټیک دی. یا الله زموږ راضي شي. الله د ملګرو ناس ته قبول کړي. الله دې له جون کې مال حال کې برکتونه واچي. ټول پریشانه ختم کړي. زموږ راضي شي. سونه موږ سره حاضرین دي یا بهر دي. الله ټول پریشانه ختم کړي. ټول حال باندې الله رحم او کرم وکړي. زموږ راضي شي. ضرورت جائز فاحشات الله ټول مسلمانانو دغه خزانه برابر کړي. الله زموږ حال باندې رحم او کرم وکړي. څومره حاضرین ناس دي الله دې له جون کې مال حال کې برکتونه واچي.
د ټولو پریشانۍ ختمه کړي، دواړه جهان ښایسته کړي، زندګي دراز فراخه کړي. څومره بیماران دي الله هغې له شفا ورکړي، څومره پریشانو کې الله دغې پریشانۍ ختمه کړي، او څومره الله وفات شوي دنیا نه دي الله ټولو مغفرت وفرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه.